کوز در چکدره کې د مولانا ګل نصیب خان لخوا تابع شوی سیرت النبی کانفرنس چې پکې ګڼ شمېر خلکو شرکت کړو. وینا په وخت د جمعیت العلماء اسلام پاکستان راهنما اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی چیرمن مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن سره خپل ټولې ګولۍ ختمې شوې دي او اوس د دې نمبر دی چې پټای کې دننه د دې په ضد خپل کاروایی شروع کړي. د مولانا شیرانی وینا وا د دوی شاید شوق دا و چې دوی به ولاړ شي ګروپ په جوړ کړي او که بیا ګروپ نه کړ جوړ بیا به کور مرور کښېني که بیا مرور نه کښېناسته بیا به ملګري نږدې نه ورځي. نو د عهدو په ختمېدو کې خو دا خواهش نه شو پوره. خو په چا مشوره ورکړې چې رکنیات ولیا شته نو چې رکنیات ختم شي بیا به دا دوی یا ګروپ جوړ کړي یا به مرور شي او یا به بیا ملګري غواړي ورته شي. ما اندازه دا ده چې د دوی په فن کې زیاتې کارتوسان دي تمام له دې بعد زیاتې ګردې خالي تللی دي او انشاءالله العزیز موږ به د سنتو مطابق وینا هم وي عمل به هم وي جماعت نور دی. دا کوم خلک چې نن وایي چې زه د جماعت مالک یم دا زموږ د نور پر ځای دی دا ډېر مخلوق نه دی او چې کوم چا جماعت راپاللی دی او قربانۍ یې پرې ورکړي دي هغه ته خلک وایي چې جماعت زما دی ستا نه دی نو دا به زما ښه چې د دوی غلط پردي وي. که خدای ته منظور او وخت به دا ثابتوي چې جماعت د دغو خلکو دی چې چا زیات پټ شوي او دا یسته خو معنه نه لري بوتلې خو دوی پخپله دي. د سکر په اجلاس کې د عمومي په اجلاس کې دوی اظهار وکړ وایي په موږ کې تقوا نشته. نو ما ورته وویل چې تقوا نشته بیا خو نو خلا هم نشته بیا خو نو د اسلام نوم نه پر جوړوي بیا خو نو پاکستان پارټۍ پر ځان باندې نوم کښېږدي. لهذا دوی دا تسلیم کړه په دې عمومي کې چې موږ له تقوا فارغ یو یعنې موږ د اکابرو چې کوم معیار د اسلام وا د تقوا هغه موږ پرېښو. ورسره یې بیا د اکابرو پالیسي بدله کړه. پالیسی د جماعت دا وه چې انتقال د اختیاراتو په حکومت او سیاست کې هم او په جماعت کې هم دوی د جماعت د سطحې ټوله اختیارات مرکز ته راوست. پالیسي هم بدله کړه دستور یې هم پرېښو. نن تاسې اندازه ولګوئ د عاملي ارکان به یا نوي یا به دیارلس وي دوی 13 یا 43 ارکان ورکړي نو نه دستور پاته پالیسی پاته یا پاته نو وتلي دوی دي کول لهذا انشاءالله تاسې وتلي یاست او د پارټۍ په مجلس کې په پریس کانفرنس کې ما ورته وویل چې موږ به پر دا باندې بیا مشوره او غور کوو چې موږ به دغو خلکو ته نوټس ورکوو چې د دستور د کومې دفعې تحت تا دا رجسټریشن راوړه ته د جماعت مجرم یې جواب ته به جماعت ته به جواب ورکوي لکه یو سرکار نه شي ورکوي جماعت نه دا وایي که په ما باندې د کرپشن لاس چا اچاوه دا به په پوره جماعت دا یې خوشحالي که ته د کرپشن کړی خوړلی به تا وي پور دې زه پرې کوم څه سخته راغلی پښتانه وایي تاسې له مخه تجاري راپورجان متعدد دوی یای چې څوک څه یې کوي هغه دې ښه کوي په موږ څه نه ښه کوي